بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې زما سره د خدمت خلک کمیټې مشر بخبیدار حاجي صاحب ولاړ دی. د هغه نظر هم اورو، د هغه نظر هم ګورو چې څه نظر لري. حاجي صاحب ډېره مننه. دا راته ووایه د کمیټې په څه بنیاد جوړه کړه او د خلکو نه پکې غوښته کوئ که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فضل حکیم بایي ستاسو ډېره مننه او د شمال اورېدونکو کمیټمن د هغه هم ډېره مننه چې تاسو لټ شټ کټ کې وخت ویسته موږ له راغلو مقام راکړه. په دې کمیټې تقریبا ما 3 میاشتې فکر او سوچ وکړو. په دې کې به ما کله ویل مال کیدو خیل به یو ځای شو، کیمل خیل به یو ځای شو. حتی دا ده چې هغې نه ما د مشرانو نه د کشرانو نه رایه واخیسته او هغه ټول ما سره په دې خبره متفق شو چې یاره دې ته یو خدمت او کسب ودرول غواړي. هر یو به وویل چې چا نه به م 100 غوښتې ویل زه به 1000 درکړم، او چې 1000 به یې ویلې نو ویل 10,000 به یې درکړم، خو دې ته یو کسب ودرول غواړي. هغه فکر او سوچ ما وکړو 3 میاشتو کې. هغه فکر او سوچ زما ځي ته ورسېدو. حتی دا چې زه داسې حد ته ورسېدم چې ما چې کوم دی د مشرانو سره پکې ریکویسټ وکړې، د هغو څخه ما معلومات وکړو. هغه وویل چې یاره دا خو تا یو ښه اواز اوچت کړو او د دې کمیټې دپاره موږ نوم کېښودو خدمت خلک کمیټې د ماندلو دپاره. دا د نورو ملکونو دپاره نه ده، پوه شې، دا د ماندل قوم دپاره ده. نو انشاءالله موږ چې کوم څه به کوو، دا کوم مشران چې موږ نن مقرر کړو د دې سره به په سلا مشوره کېسو او د دې قوم چې کوم څه نقصانات دي، کوم څه دغه د حکومتونو نه، د میمګانو نه، امپیګانو نه خو هېڅ ونه شو. نو کېدای شي دا غریب خلک چې کوم دی په خپله به 10 روپۍ راخلو، خو د هغه خلکو مددګار به موږ جوړېږو، خدمت به کوو کوم چې د دې قابل قبول او کولی شي. دا راته ووایه حاجي صاحب، سیاسي خلک یې مینه ایم پی ایز تماشایر جوړ شوي دي، تماشه کوي. تاسو به د انساني په رشتې باندې لکه بشري حقونه چې کوم دغه خلکو نه غوښتنه کوئ چې کوم چې سرمایه‌دار دي او د انسان سره مینه لري، دا هم یو صدقه جاریه ده. نورو خلکو نه غوښته کوئ؟ موږ خو دا کولی شو چې موږ ته یو سیاسي خلک راشي، پارټۍ والا راشي، خو د دې دپاره دې نه راځي چې یاره ته ماله ووټ راکړه. زموږ جومات لیدو له دې نه راځي، خدمت له دې راشي. زموږ جومات حجرې لیدو له دې نه راځي، خدمت له دې راشي چې موږ تاسو سره په دې خدمت کې چې کوم دی موږ 5 روپۍ درکو، 10 روپۍ درکو. او هغه هم دې دا کوي چې کوم زموږ مشران دي د کیمل خیلو نه، د کیدو خیلو نه، هغو ته دې باقاعده وي چې یاره ما دېش سړي له دا شی ورکړو او ټول قوم ته دې اواز اوچتوي او تاسو هم دې راغواړي چې آیا موږ دا قوم له دا شی ورکړو او ووټ په باره کې م ورنکړو، الهي م ورکړو. ډېره مننه حاجي صاحب، د وخت راکولو خوشحاله ژوند دې وسره.